ما ځکه وویل چې په کرل کې ډېر ځل دا خبره ده پورې کړې مفتي صاحب لاس د وایي بار راستل ما ورته ویل صحیح ده پیر صاحب ټایم د ملي ګیله نه کوم نو ولا احترام د وجه نه خو مخکې ما خبره پوره نه کړله خبره نیمه کې ما نه پاتې شو ما پیر صاحب ته وویله چې تاسو ویل زمونږ رایې ده نو ما پیر صاحب زمونږ تاسو احترام کوو ادب هم کوو خبره زما قاله په نیمه کې پاتې خو چې کله د ستاسو رایې د علماء دیوبند د خدای په مقابله کې راشي اجماعي نو بیا هلته موږ ستاسو د ادب احترام سره تاسو سره احترام لرو دویم نمبر پیر صاحب تاسو ویل زه هغه موضوع نه وایم چې بنده شي په رښتیا موضوع باندې وچلېږي خبرې خو تاسو وایئ چې رجوعات ثابت دي ما ګوره اول هم خبره وکړه چې د کبیرین علماء دیوبند اقوال په دې کې مختلف راغلي زه دواړه طرف ته احترام قایل یم باقي د رجوعاتو خبره پیر صاحب ستاسو په نه ده ثابت علماء منظور احمد نعماني د علماء دیوبند مسلم منل شوی مناظر و هغه په رساله لیکل پیر صاحب د هغوی په نسبت باندې ثابت ته ما دپاره هغه حجت دی زما لپاره هغه حرف اخیر دی د نن سبا کې یو څوک د هغې مخالفت کې ما لپاره قطعا حجت نشي کېدی دویم نمبر پیر صاحب ویله چې ما 36 اجماعیانې راجمع کړي دي د ماهیت ذاتي په نفي او د ماهیت علمي په ماهیت ذاتي په نفي نه د ماهیت علمي په اثبات ماهیت علمي په اثبات پیر صاحب اوله خبره ده د ماهیت خلک برېک لري اول خبره خو دا مفتي فرید صاحب رحم الله فتاوا فریدې کې خپل لیکلي چې په ماهیت ذاتي او علمي کې هیڅ اختلاف نشته یو خبره دا زبردست فریدې نه لیکلي کنه دا فریدې لیکلي حقانی باندې لیکلي زه ته پیش کوم ما لیکلي دي زه په تاریخ حقانی کې ما لیکلي دا څه ما ده نام عبدالرحمن ابي طويل مو چې فتاوا حقانی کې زباب ابواب دا ما لیکلي زه فریدې ادم حقانی دواړو کې دا پنځه کې راو موږ سره نور هم سره په دی باندې چې دواړو ذاتي دویم د ماهیت ذاتي بلا کې په نبی ان شاء الله ورځ پیر صاحب د دې زمکه د پاسه اسمان دلان یو کول ان شاء الله د ماهیت ذاتي بلا کې په نبی ماهیت ذاتي په نبی باندې ان شاء الله ورځ زه پوره کې پیر صاحب د ماهیت ذاتي بلا کې په مطابق کې خبره وکړه ان شاء الله ورځ اثبات سره کبیرین دیوبند نه پېښ کوم به ان شاء الله متکلمینو کې هم درته مونږ تاسو سره په خپل لیکلي چې ماهیت ذاتي نه پکړي د عمل کې چا چې اثبات کړی د بلا کې به کوم تعرض نشته تاسو کوم فیصد بیان یې تخصص پړاو ولې تعرض پیدا کوي دریم نمبر په بار څه پیر صاحب ته چې دا خبرې په پرې کې خپل موضوع ته براشو پیر صاحب ډېر ویل زموږ رائے ده پیر صاحب خپل رائے بدلته نه پېښ کو زموږ استاد په منځ کې فیصل به علماء دیوبند دي ذکر اهل سنت والجماعت په کوم مسایلو کې چې د اختلاف راغلي بریلیان یو نظریه پېښ کړي علماء دیوبند بل پېښ کړي زموږ استاد لپاره اهل سنت والجماعت د عقاید او مسائل او هغه تشریحات او تعبیرات قابل قبول وي کوم چې علماء دیوبند کړي ما لپاره دا غیر اخو احمد رضا خان کړي کا مفتی محمد علی خان کړي هر چا چې کړي ما لپاره نه لیکل ان شاء الله علماء دیوبند اقوال زموږ استاد په منځ کې فیصل وي هغه باندې به هر څه رسول نور ته رسول ان شاء الله ځکه د متکلمینو په اقوالو باندې چې علماء دیوبند څنګه پوهیږي قسم دې که موږ تاسو په زر کار کوي دریم نمبر خبره دریم نمبر خبره دې چې ما ته ویل چې تاسو خبره راځي دې چې کله ماشاءالله هغه وخت زموږ مشاهده نه و زموږ استاد په منځ کې یو خبره چې تاسو ساتي دې زما ساتي ده پیر صاحب په دې موضوع کې نن تاسو د مدعي حیثیت لرئ خپله دعوه ویلې کې مونږ ته راکړئ انشاءالله زموږ جواب یې ډول ورته درکړو او دویم نمبر تاسو ویل چې موږ هغوی ته لیکلي موږ هغوی ته اوسه پورې مونږ ته دعوه ستاسو نه ده راکړې دویم نمبر مفتي صاحب حکیم صاحب دلته ناست دی هغوی د دې نه مخکې په وایس کې رالېږلي وو مفتي طلحه صاحب اگر چې د هغه بحث حصه مونږ نه مفتي طلحه صاحب وو البته زما ورسره مشوره وه ما سره به رابطه کوله ما ورته د څومره پورې کېدی شي د ستاسو خبره په پټه باندې حل شي په بهرحال دلته څلور پنځه پوسټونه ولګېده کسانو پسې ما پرسنل رابطه ورته دي کې یو کله د اصل رحیم کاکا صاحب هغې یو دوه لکان نور ما ورته د اولې پوسټ ورکړی مونږ ته مفتي صاحب حکیم صاحب ما ورته مفتي صاحب حکیم صاحب ما سره خبرې شوې چې دا امید دې ته مو اوس بیا ولې راوباسي ما سره دلته خبره شوه په بهرحال د هغې نه بیا یو اختلاف طرف ته خبره لاړه تر دې پورې چې دا لیکل په منځ کې راغله نو زه د تاسو نه تپوس کوم پیر صاحب دغه مفتي صاحب حکیم صاحب مونږ ته دعوه رالېږلې ده زموږ ملګرو ته زموږ مخې ته پرته دي که هغه تاسو ولیکو زموږ سره موبایل کې راسره ده په وایس کې زموږ ملګرو د ده د وایس نه لفظ په لفظ لیکلي ده دوی ته مونږ ورکړو ویې دې ګوري که نه یې بیا دوباره یې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم صرف
بیا درته کوم. دوی وفرمایل چې ما ته به یو حواله د معیت ذاتي بلا کیف په نښې باندې ښیي. نو که چېرته ما تاسو ته حوالې د معیت ذاتي بلا کیف په نښې باندې دا ویډیو لګیا راکړه تا لفظ د علماء دیوبند دې کې ویلي زه بیا منم. ما بار بار وشو علماء دیوبند موږ لپاره د پنسل نه به بریلي وي نه به پنجري وي نه به واجب اصل زه به تا ته بیا ښیم حوالې به له تا د معیت ذاتي بلا کیف حوالې به زه تاسو ته انشاءالله ښیم. نو متکلمینو قدمه ها اوس راشو خپلې خبرې ته. ما خو وروره خپله دعوه ولیکله. تقصد الله تعالی په خوشحاله او خوشحاله کړي. خو ستاسو کار دی د دې ځوانانو چې خبرې ډېرې کوئ او مقصد ته نه راځئ. تا نه یادوم ته مه خبرې کېږه بریلي ته دی خبرې ډېرې کوي. خو زما طریقه په مانځه کې دی غلام فرید مولوي صاحب چې دلته چا ټوپۍ نه په سر کړې نو زه مخ هغه طرف ته واړوم هلکه ټوپۍ په سر کړې او چې دلته چا نه په سر کړې نو مخ هغه ته واړوم هلکه ټوپۍ په سر کړې. نو تا ته وایم خو چې چا ته وایم هغه خو پېښ کړې چې چا ته وایم خبره مې به هر هلک فرید تا ته کوله چې ستاسو د حرکاتو کار دا دی چې تاسو ته وراتاو شئ. مقصد ما خپله دعوه لیکلې ده بس زه دا خپل باقي ټیم ورکوم دوی دعوه دا دی لیک یې ته لیکه زما دعوه واورېږه زما دا نمبر زما په دعوه کې دی اکبر علي لیکه دعوه لیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوارق چې د اولیاء د لاس مصادري دي دا په دوه قسمه دي. یو په نوم د تصرف سره او بل په نوم د کرامت سره. لفظ د تصرف د متکلمینو قدماء د کتابونو کې موجود نه دی او لفظ د تصرف د اکابرین دیوبند په کتابونو کې متعدد ځایونه موجود دي. لفظ د تصرف د اولیاء دا د متکلمینو په کلام کې موجود نشته. دا د صوفیو په کلام کې خصوصا د دیوبندي صوفیو په کلام کې موجود دی. بیا تصرفات دا اختیاري دي لکه څنګه چې له حضرت کانوي صاحب د متعددو کراماتو نه پته لګي. پاتې شو کرامت. نو کرامت دا په درې قسمه دي. متقدمین متکلمین کرامت په دوه قسمه تقسیموي اختیار او غیر اختیار. نه متقدمین متکلمین کرامت په دوه قسمه تقسیموي اختیار او غیر اختیار. او علماء دیوبند کرامت درې قسمه تقسیموي. زما هم دا رائے ده او دا تقسیم دي چې کرامت درې قسمه تقسیم دي. یو هغه چې علم او قصد دواړه پکې او قصد همراه اختیار دی. دویم هغه چې علم پکې وي او قصد پکې نه وي. او دریم هغه چې نه علم وي او نه قصد وي. دا زما دعوه ده بغیر د قیل و قال کې معجزه پاتې معجزه ده نه خیر ما مکتب معجزه پاتې معجزه غیر اختیاري السبب كنت بعت هو لا مولي ده التفسير زو هذا الشيء كما تكون شيء ما تحتاج تحقيق ظاهري ده كرامات منكر كافر او كرامات منكر كافر ده مطلق كرامات اوس ما یو شی نه دی لیدلی چې اکابرین دیوبند چې څوک د دین انکار کوي نو دا غټ فاسق او دجال دی نو په هغه باندې به حکم د خپل اکابرین او کلام د لاندې لګاو. مې تقسیم لیدلی حکم نه دی لیدلی. د کرامت متعلق حکم داري د متقدمین او اشاعره او د ماتریدیانو د ټول رائے نه چې من انکر الکرامه څوک چې انکار د کرامت کوي د نصوص په دایره کې نو کافر دی. او په واقعیات کې نو بیا بدعتي راغلي دي لکه معتزله چې راغلي او د تقسیم نه د انکار حکم باندې دي وایي اوس خپل ولیکه
وبيع قبل بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بقولنا مرتبطة دعوة كلها. ما أول بامك تقبل بيت كي ولا تلزمه كده باسا الأسمان دلالة دولة ما يجيبون يوم أول بامعية ذاتي بلا كيف كمان يبقى نسوق النشيد. ما نتعلم سبب ما تربية من بيشوف ما نتعلم سبب ما نبغى بيسوي كده تربية بيشوف تعرف نفسه. وبرا لا خبر بديس المتكلمين في الشيء أنا مشتري فريق بدأ على المشتري مشتري بس بيعلم زمان ده بارد بيسر ولا ما يجيبوني. يقين ممكن تنسى قسم بالله زمان ده هر هذا شاب ديوان كلا سنة شغله شاشه ولا ما يجيبون ترى اختلاف شروع كلا الاختلاف بصورة كده ولا ما يجيبون ذات موجودة كده ولا ما يجيبون تحقيقات ولا تخلق اهتمام ختم ولا من ده هر هذا شاب ديوان تلاش ولا شغله فرمايتي ذاتي بلا كيف بان تدخل خبري كوني من ده وين مقابلين أنا وقت استاذ ولا وقت خبر من استاذ ودي مسألة كي ده راي استاذ راي ده روش ترى اللي بكون على وشه غير نمبر फिर से वो करम खबर दावा रखना फिर से निकले भी खवारे इसमें हमारे अकादमी में देवबंद के रिज़ल्ट करामा 3 किस्म है खवारे दौलिया दामाद के जरूर सुनिए प्रकाश से भी खवारे मत तो इसे के पास खवारे खवारे को जो किसी भी को खवारे खास हुक्म से أول نمبر تاسو لیکلي دي چې نمبر لیکلي کې بلې دیوبند کې نږدې کرامات کې زبر نه جدا خبره سره ده خوارق بس په هغه جدا خبره ده بس خیر ورته خوارق د اولیاء د لاس نه ساري کیږي لا په دې قسمه په دې قسمه تصرف کرامات اول نمبر دې چې زموږ استاد پر تصرف کې بحث نشته په کرامات کې بحث دی نو تاسو سره موږ دومره لیکلي مو چې سره موږ دومره لیکلي چې تصرفات چې دي هغه خرقیادت نه دي مفتي شفیع صاحب رحمه الله دومره پورې لیکلي په کتاب قرآن کې چې دې لپاره مسلمان کې دلم شرط نه دی کافر نه ده سره زموږ په تصرفاتو کې بحث نه دی تصرفاتو دا ختم کړو شفیع صاحب تاسو کې خبرې کوي دغه لفظ د تصرف د متکلمینو علماء په دې کې موجود نه دي دا صوفي کرام خصوصا د دیوبند تصرفات اختیاري غیر اختیاري دي لکه تاسو سے هغه فرمایي چې راځي د درې قسم دي اول نمبر کې څه د تاسو په خپل دعوت یو خدای چې مفتي سره کوم څه کوم تا مګر تر لګلې او مناظرې لپاره داوا را لګلې دیو مفتي تاسو یو بل ته لګلې و داوی را لګلې نو تاسو په دې کې صرف او صرف د کراماتو په حواله سره د تصرفات په کې نو زم که هغه داوا مخکې راو تقریبا موږ تاسو مخکې خبره وچلو ډیر بخلي یو لانه دا تصرف ته موږ په دې باندې استاب په دې باندې عادت نه لري تصرف زموږ خوارق عادت کې تاسو دا تصرف او دا تصرف خط عادت کې په اعتماد دې سره چې تو په نفس بعد النظر یو پوری د تصرفات باندې اخلاص خبر عادت کېږي ځکه که شرط خط تصرفات تاسو کرامات مراد دي تاسو په نمبر کې دی وایي چې خط عادت کې قسمة التقسيمية إذا قواعد کرامت تراشی دي وبرهل زمونږ په تصرف کې باس کړي په کرامت کې تصرف ولا شي بل دي نه ختم تصرف ختم تاسو ویل په کرامت کې چې په دې کې علماء دیوبند درې قسمه جوړ کړي دي په سبا زمونږ په اسمانه کې درې قسمه دي یو اختیاري دي بل غیر اختیاري په دې څه یو خدای سمي چې هغه داو کې یو مغالطات چې خلک یو بل سره ټول کوشش کوي مجادله کوي مګر دې نو کې کلام مناظره کې شي یا دې نو کې نو مناظره کې شي نو مغالطات یو خپل لري نه کوي موږ نو نه ضرورت شامل دی مولا د ترس تایید که موږ غیر مقلدینو باندې کوشش کړو موږ د ځان رسول په دغه مغالطات موږ نه کوي موږ نو غواړو چې هغه ته یو په ګرځ په چستي سم راوړي د ضرورت یې نشته ځکه ما ته به دا صفر راکړي زبر دې څه بیا دې زه بیا دې تاسو کول نه غواړم نو مغالطات کې شغل به ان شاء الله ضرورت نه وي البته په دې کې بس یو ساده تاسو کې دې څه چې تاسو لیکل چې کرامات بعضي اختیاري دي بعضي غیر اختیاري او دا د متقدمین او متکلمین راځي او علماء دیوبند راځي دا تاسو دا علماء دیوبند راځي ادارې کوي شکونه او درې دې درې سيزونو چې تاسو کوم مراد لري چې په یو کې د تاسو مراد تاسو اختیار او په یو کې تاسو علم دواړه یعنی اختیار او علم دواړه او بل علم وی قسم وی فاصله او په بل کې نه علم وی نه قسم دا کوم قسم کې
تاسو اختیار باندې یې تاسو تاسو تعبیر کو پرنسپ په دې کې تاسو قسم د بنده باندې کوي سو فرق ته باندې زموږ دې کې ته باندې قسم د مراد سره صرف په دې باندې کوم څه کې چې بهام د دې سره وضاحت غواړم مغالطات نه تاسو د دې یعنی په دې کې تاسو موږ مخکې مفسر کې چې کومه دا ولا لګلې و هغه ویل چې په کوم اختیاري دي غیر اختیاري په غیر اختیاري کې قدرت خالقه د الله وي بالکل قدرت کاسبه د بنده تاسو په دې کې تاسو په دې کې قدرت کاسبه د بنده منې په دې اختیاري کې یعنی په کرامت کې بسم الله الرحمن الرحیم د متکلمین یو امام دی رانشي ورته ویل کېږي او یو کتاب یې اوس راغلی دی دې سړي ما راوړی دی التمهید فی قواعد د متکلمین امام رانشي ورته ویل کېږي او د رانشي اوس یو کتاب راغلی دی التمهید رانشي په خپل پرنسپ ګوارونه بغیر د خبرې جواب سره راځي د خبرې کوي زما د ما پر سر د دې جواب اصل کې کله جواب درل خدي کې قدرت په دوه قسمه او دا اجبوري هم په شرح دا دغه کې یا قید کې قدرت نسبت په یا الله ته یا د قدرت نسبت په الله ته چې کله د قدرت نسبت الله تعالی دا په معنا د ابداع سره په معنا د ایجاد سره په معنا د خلق سره راځي او کله چې د قدرت نسبت عبد تعالی دا په معنا کسب سره راځي زموږ رائے دا نه چې دا کرامت په اعتبار د خلق سره د عبد په قدرت نه راغلي نه دا رائے نه ده زموږ رائے دا د باچا مالک ذات په اعتبار د خالقیت سره په اعتبار د مالکیت سره الله راغلي او چې دا چې کوي هغه وخت الله تعالی د یو نوع اختیار ورکړي دا قسمن اختیار یو قسمن اختیار د ماتریدیانو او د اشاعرو باندې په معنا د استطاعت سره دی چې آیا دا قبل الفعل دی که مقترن الفعل دی زمونږ رائے دا ده چې دا قدرت او دا قسم او د اختیار په اعتبار د کسب سره راغلی دی نه په اعتبار د خلق سره راغلی دی زه به تاله د دې خبرو جوابات خالي درکوم چې کومه تاسو خپله دعوه کېږي اورېږه زما خبره به منې زه به داسې چلو کې چې ته به خپلې جواب دعوه کېږي ته جواب دعوه کړي په دې باندې به ستا بل تنقید نه منم علي به منم چې ته جواب دعوه کړي او زما روان دي کېږي چې د فارغ تنقید وو نه منم په دې باندې منم چې ته جواب دعوه کړي دې پړاوي دیو ته پته چې په دعوه کې ابهام جواب دعوه کله مشي لیکل کېږي زه صرف په ما تاسو ته وایم زموږ غلط دویم نمبر پیر سے ہو ما تاسو نه تاسو کو چې تاسو کسب د بنده لره د ولی لره په اختیار باندې قدم باندې قدرت کاسبه کې تاسو باندې د دغه الفاظو کې صرف ولی کې نوٹ پر کرامت په ظاهري کې چې حواله په مسله کې کسب کې اعتبار نشته او په کرامت کې اعتبار کسبان شته دا ولي کې چې په اختیاري کې چې کوم ته مونږ اختیاري وایو کرامت دا کسبان دي چې کسبان ولي کې بس کله مونږ لیکلي دا زوګي ده چې دا په اړه کې دا سم سره دا چې تاسو وضاحت کوئ دا اول جواب دا اول کلمه مخکې زموږ لړمه خبره خالص تاسو دا وخت مکمل کوئ او دا مکمل نو دې څه وایي چې دا وسه په شری دی تر هغه وخت اول پتا ګوره چې ما پسې دا شری دا رشیدی په دا د دې مثال دا چې تاسو کله رټیک څه جوړ دا جواب دا بیا خبرې کوم ما لیکلي چې یو ګوره چې دا جواب دا وسنګ دا چې یو تر کې ته ما دا دې وایي بل ودا ستاپه کومه چې خپل ترکیب پاک دي بیا ولا ٹھیک شو پیرسه اگر چې دا اصولونه خلاف دي تاسو وایي زړه د احترام د وزیر ماده سي کوم موږ کو صحیح ده تاسو خبره ومه پیرسه د زما طرف نه جواب دا او اکم چې وزارتونه دي ابهامات دي زما پر جواب دا چې څه قسمه دغه سی وی تاسو یو ته چې ودی چې تاسو خپل مسله مو نه واضح کړئ مونږ ته دا د شک د دې نه پریوز تاسو وایي چې وزارت دویم نمبر پیرسه تاسو ته دا عمر ویلا چې په دې کې تاسو وایي چې په دې کې کسب د بندي په خاطر عادت کې کرامت کې هغه ورسره تاسو ولي ما دا جواب دا ولي کې د وزارتونو ملي کړي دا سره پیرسه دې ته ورشي تاسو یې کوم د جواب دا بسم الله الرحمن جواب دا
د علماء دیوبند په نسبت باندې معجزې او فضیلت تاسو له کومه دي؟ د علماء دیوبند زه د کوم د علماء دیوبند د علماء دیوبند په نسبت باندې د معجزې او کرامت په صادرولو کې نبی او ولی ته اختیار او قدرت نه وي. د دې نه پس تفصیل او وضاحت دی. وضاحت نمبر 1 د علماء دیوبند عقیده او نظریه دا ده چې معجزه او کرامت د الله تعالی فعل دی چې کله الله تعالی وغواړي نو د نبی او د ولی په لاس باندې صادروي. نبی او ولی ته د دې په صادرولو کې اختیار او قدرت نه وي. دویم نمبر وضاحت ما خپل دعوی کړل دي معجزه او کرامت د الله وای وای جبريل الله تعالی الله کا سو کرامت فعل الله تعالی دی فعل الله کا فعل الله تعالی نبی او ولی بلاس باندې زه تاسو دا کوم دویم وضاحت په جواب داوود کې د اختیار نه هغه اختیار مراد دی کوم چې په معنا د قدرت سره هغه اختیار نه دی مراد کوم چې په معنا د چاهت پسند او طلب سره وي. یعنی نبی او ولی کله کله چاهت پسند او طلب کوي الله تعالی وغواړي نو دا په چاهت او طلب سره د بلاس باندې معجزه او کرامت صادق دي او کنه وایي نه صادروي. د دې سره وضاحت نمبر 3 باندې کړل دي معجزه او کرامت خرق عادت امور د دې وجنه په دې کې د بنده نه قدرت خالقه وي نه قدرت کاسب. موږ یو وایي خرق عادت امور چې هغه اسباب یا دې سره تعلق نه ساتي د دې کې د بنده نه کسب لري دخل وي نه خلق لري دخل وي. هر چې د عادي امور سره تعلق نه ساتي د خرق عادت نه لري کوم هغه کې د بنده قدرت کاسبه وي د الله تعالی په قدرت خالقه وي. وسوک چې دغه فرق نه کوي د خرق عادت او بغیر خرق عادت هغه امور کې د فرق نه کوي سره. بل وضاحت نمبر 4 کې ورته کې سوق چې په خرق عادت امور کې دغه چیز ماته کې دی جواب داوم باندې کې دی سوق چې په اول جواب داوود نو بیا په وضاحت کې چې تاسو ته کومه ویل تاسو د خپل دوا د تاسو حواله شو دا یو پاتې تاسو کوم دا دوا دا چې کرامت سلورم څوک چې په خلق عادت امور کې د بنده خلق یا قسم باندې نو د الله سره شرک کوي. نه مشرک دی جدا خبر دی شرک دی جدا خبر دی جدا خبر دی تاسو په خپل باندې لزوم او الزام تاسو پیژنئ. پنځم نمبر وضاحت زمون باز کرامت کې په اسباب د کرامت کې نه دی. شپږم زمون باز په کرامت لغوي کې نه دی بلکې په کرامت اصطلاحي کې دی. دغه دویم نمبر تاسو به څه خبره وکړه چې متقدمینو په کتابونو کې نشته دی. بلکې چې تاسو د تصور بس د شیخ صبر خان صدر سره راځي دا تاسو مطالعه کړئ باقاعده د متقدمینو متکلمینو په عباراتو کې لفظ د سرحدات تصرف نقل کړی دی. ان شاء الله ورځ موږ ته کې یو کې راځي دا تر ولې ګورې متناول ان شاء الله سره موږ به دغه حواله هم درولې یو تاسو متقدمینو په کلام سره ټیک ده. دویم نمبر ما ته دا وضاحت هم په پیر سره تاسو خبره کې ما ته ولې ویل چې دا ولې کې چې په کرامت کې د بنده او په غیر اختیاري کې د بنده قدرت کاسبه د دخل کې دغه ولې کې زوړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبص وغامت بعض الشروط ما كتبت لنا إمداد ونتمنى كل باقي آمين. أبو غامس بحث داري ولي عبد الرحمن سيد تتاسوي كرامته أو معجزة فعل الله نستاسو دا حقيقي كرامته أو معجزة فعل الله من الشرك ودا كفر راغلي نتا ما سنو وجدا كفر راغلي دا فعل نهي لا فعل سبحان الله دا فعل مغنيسي لكل دي بشرح شرحها لفقه بركي چې فعل د تکوینات نه راغلي فعل هغه شی چې تعلق د تکوین سره راغلي د قدیم راغلي صفات الافعال لري او فعل هغه شی چې حادث راغلي موږ چې څه ترجمه کوو نو تاسو بیا هغه محرک چې په کوم باندې د اعراب لیدل او شرب القواعد وګورئ او بحث د تکوین کیږي. نو په بحث د تکوین کې اشعری صفحه سطر لیکلي چې دا فعل نه بلکې دا فعل دی بالفتح او دغه شان کې مغنیسی په شرح دا فقه پر کې لیکلي او الاقتصاد د اعتقاد کې حضرت غزالی شیخ لیکلي چې دا فعل نه راغلی بلکې دا فعل دی. که دا فعل شي نو نسبت په تکوین تر راشي دا قدیم شي
او كنا فعل شيء من نسبة يا غير بتفكير راجع فقط ترى شلاب يا حديثي كرامات ده حادث أفعال راغلي او ده فعل نسبة او اطلاق شيء تقريبا كيف ده فعل مضارب يا جلدي ده الله ترتب يا نسبة اثبات نسبة كاس مفرده ده الله ترتب او ده الله نسبة تبع ده افعال حادثة نسبة كده او ده افعال حادثة نسبة في كلام الله توقف انه الله محل حوادث ندي لن ده خبر قوما بیا به راتوقف غامضیت تنظما چې دا لفظ د فعل لفظ نه او المنتهي او مغنيسي تسليم كده چې کله د في عين لام نسبت دا ابد تراشي دا په معنا د فعل سره او چې د في عين لام نسبت کله الله تراشي دا په معنا د فعل سره او چې فعل بنو حادث وي او چې فعل بنو وجوب کېږي تلقين تودا به قديم وي وضاحت یو چې فعل د فعل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول کې څه کوي چې تقریبا ما د ځان سره 30 پورې درسي مغالطات راوړي دي چې شو ما سهار یو څه وایم پیر څه وګوره تاسو په ټول کې زه خبره مو سره دوا وره ما په دا دا اوس ورته ته پیر څه دا ویلا چې څوک وایي چې معجزات او کرامت فعل د الله تعالی دی چې کوم زمون په دوه الفاظو کې د فعل لفظ استعمالي پیر څه وایي کدا څوک استعمالي مشرک دی دا شرک دی لکه تا چې پیر څه چې کرامت څوک کله وایي دا به ته ما یو بند نو کول نه در ثابتو ما چې کوم مالک ان شاء الله په یو نه په ډونو حواله سره تاسو چې کوم لیکلی دا ان شاء الله د مناظرې میدان کې به د یو نه ان شاء الله په درزونو حواله به په دې پېښ کو چې علماء دوه څومره محققین یو تاسو ته کوم لیکلی نو څه نه کوم څه د لیکلی وار وار د څه په کې لګیام دی ان شاء الله دا به موږ ثابت کړو چې موږ عبدالرحمن ته لیکلی او ته قسم بالله یو لفظ زما ته لیکلی قسم بالله زما ته زما چون په دې کې جماعت عبدالرحمن مول سره لیکلی تم کله ما طلب زما کله ما طلب چې دا حوالی ما الحمدلله بخپل حوالی نه چې كل ما تلاقوا كذا ما تسجل ما تدري اگر نه کې هغه فتره کې نو خپل ملي کې دی دا نه لګي بهم نمبر ان شاء الله ولې سبا بیا ثابت کوم چې مفتی سره کوم څه تحقیق صحیح دی چې شیخ سرور خان صاحب درس بخاری طيب صاحب مفتی شفیع صاحب چې ورسره تدوس باندې دا په میدان مناظره کې پته لګي چې بدلي حواله دې کې څه بدلی بشي ان شاء الله پته لګي یو دویم نمبر پیر سے دا ویلا چې دا په ان شاء الله په دې ځکه مونږ په باندې لغات را لولې شو په دې ځکه را لولې شو کتابونه پر لولې شو دا فعل دی فاعل نه دی دریم نمبر کم ځکه چې تاسو ته په څه مغالطه کیږي د کوم کتابونو الته فعل په معنا د کسب سره چې څوک داخلي د کوم د پاره چې دا آزاد اندامونه دا ضروري دي هغه سره کیږي چې په معنا د کسب سره الته الله رب الجلال تر دې نسبت یقینا کفر دی ناجایز دی حرام دی کوم څه کو نو چې فعل په معنا د کسب سره نه دی لکه فعال لما يريد پیر سے وی الله تعالی فعل نسبت جایز دی ان الله يفعل ما يشاء قرآن سره قرآن شرک ان الله فعال لما ان الله يفعل ما يشاء بلکې قرآن مجید نه هغه آیاتونه چې پیش کولای شي هغه پیش کولای شي چې فعل خو موضوع ته پرېږدي دا غیر روانه ما ته ویلي دي چې پیر صاحب صرف دغه کوم استانه وضاحت د داوی کې وو ټول تر هغه جواب نه کې بل طرف ته لاړي غیر نو مرزي چې کنه پیر صاحب نو وضاحت د پلانکی کتاب لیکل پلانکی ګور کتابونو کې پیر صاحب هر سمو خو مناسب کې به پېښ وکړم چې ما ته داوی نو ټول راغلي دته کتاب نشته ما څه به تاسو شاوې صحیح وایي غلط وایي ما ته په دې کتابونه شته بیا هم ویلو موږ کتابونه تاسو راوړل دي چې ما خامخا یو کتاب راځي ته حواله نه ورکې نو حواله شفیع صاحب مانا ته پتا کړو یاد حواله شو مناظري اصول د بحث کې په یاد باندې څه کوي دا مدرس ګوره یو په کې دیو خبرې کې سره دیو پاره کې درکو دا دې چې په دې یو حساب دی پیر صاحب څنګه بیا ته اوس کوم چې کوم د تمادر کړی تاسو په خر کې عادت کرامت کې خر کې کوم تاسو اختیاري وای صدې کې د بنده قدرتي کاسبه تاسو منه کړه منه په هر زمانه سره کې دلته ولي کې مناظره کې باندې حواله پېښ کوي ان شاء الله او دویم نمبر تاسو حکم ولګوي څنګه ما په وزارتونو کې ته حکم درکو چې څوک نسبت په خر کې عادت کې د بنده کسب ولي دا خر کې عادت د بنده لپاره ثابتې د شرک کې وغیرہ د الله تعالی سره باقي تاسو چې دا په دې خبره کې د دې څه مقصد راغلی چې څوک خر کې عادت د بنده لپاره ثابتې نو شرک د دې څه مقصد یو څوک چې ګوره یو څوک چې بنده دې اختیارمن ولي
خلق کې نو ګوره پاک خلق عادت کې نه د بنده کسب وي نه پکې د بنده خلق وي په عامو افعالو کې چې کوم خلق عادت نه دي هغې کې د الله تعالی خلق وي د بنده کسب وي په عامو افعالو کې په خلق عادت کې فرق دی دا متکلمینو کړی دی زموږ علما دیوبند کړی دی مفسرینو فقهاو کړی دی تر دومره پورې زموږ اکابرین علما دیوبند مفتي شفیع صاحب لیکلي نورو اکابرو لیکلي دي څوک چې په دې کې د بنده دپاره کسب مني ان شاء الله ولې زه به وخت ما بیا د خپل اکابرو چې هغوی دې ته به غیر شرک ویلي دي ما ځکه په وزارت کې اکابرو په حوالې سره کسب دا په کرامت کې شرک ویلي دي څوک مني او په خلق عادت وګورو په خلق عادت وګورو خلق عادت وګورو کرامت معجزې نوم یې اخیستی دی څوک چې په معجزات او کرامت کې د بنده کسب ولري قدرت خالقه مني یا قدرت کاسوه زموږ اکابرین دیوبند کې موږ سره وعده موږ راجمع کړي دغې ته د شرک نسبت کړی دی زموږ ان شاء الله د اکابرونو به درته ثابتوم زموږ رایه دا ده دعوه کې تاسو فرض ولیکئ زموږ رایه